مثال بچا بیا راغلی یم د ملک ریاض خان خطر ملک ریاض چې کوم دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرون کوي او بل د حلقه پی کې اس 7 صادقه امیدوار هم دی دنه زه ځان په حکومت اوس ته میسج در رسوم چې موجوده حکومت د عوام په فیور کې دی دغه د خلک خوشاله دي نه دي خوشاله او د دې میسج سره د دې پیغام سره یو دارونی چې کوم دی نو سو جایز مطالبات څه دي ملک ریاض څه پروګرام کار کوي مهرباني ریاض صاحب دا راته ووایي موجوده حکومت چې کوم دی هغه چې کوم وعدې کړې وي کومه د خلکو سره ټول ستاسو په خیال باندې هغه ناکامه دی او که نه په دغه کې راوړي مثال بچه داسې ده چې نوي حکومتونه همیشه چې وي هغه د مشکلاتو سره مخ جی جی بیا موجوده چې کوم د تحریک انصاف د حکومت راتګ د هغو جوړښت نو هغه خو د دې ملک ادارو د خپل هغه مقصد لپاره راوسته او د هغو سره بل اپشن نه و چې عمران خان نه علاوه خو موږ سیاسي خلکو همیشه دا خبره کړې ده چې د دې ملک د پارلیمنت آزاد او مختار نه دی د دې ملک وزیر اعظم سره د دې د صدر سره د دې د گورنر سره د دې د وزیر اعلی سره هیڅ اختیارات نشته کوم توقعات چې موږ د هغو ساتو خو د تحریک انصاف دپاره دا حکومت چې دا ډېر ضروري و ځکه چې دې کې داسې خلکو سیاست شروع کړی دی چې هغوی مخکې په مختلفو پارټیو کې سیاست نه دی کړی او یا که سیاست یې کړی هم دی خو د هغه ذاتي مفاداتو او د خپل یو مخصوص جنډې تحت سیاست کړی دی نو دا حکومت چې څنګه راغی دي د 100 ورځو چې کوم پلان دی پیش کړو چې دا هدف چې دی دا به موږ حاصلو نو هغه د 100 ورځو چې کوم پروګرام نو د هغې نه دا پته ولګېده چې دوی سره عملي هېڅ نه و خو په دغه 100 ورځو کې بیا دې کوشش کوو چې موږ څه نه څه خلکو ته وکړو او څه خبره جوړ کړې ده د 100 ورځو چې هغه باندې څه پروګرامونه راوړو مخې ته خو هغه که تاسو لیدو چې کومه د 100 ورځو د دې حکومت پوره شو او عمران خان په کنونشن سنټر اسلام آباد کې خپل هغه سپیچ وکړو او د 100 ورځو کارکردګي چې دا هغې کوه نو په هغو کې هغې دا خبره وکړه که تاسو یاد وي او هغه ډېره مشهوره هم شوه چې عمران خان وایي چې زموږ د ملک د ترقۍ راز چې کوم دی نو دا به د چرګو او د هغو ساتنې نو د هغه د هغه د ترقۍ هغه ویژن چې کوم دی نو هغه خلکو پته ولګېده چې د دې څه پروګرام دی بلکل ریاض صاحب دوی سره په تاسو خبره وکړه چې نشته خو مخکې په نورو حکومتونو کې که چېرې چې ګرانه شوه یا به غوړي ګران شو یا به داسې نورو اشیاء خرموش ګران شو یا به بیلونه سیواره نو ځای په ځای احتجاج کېدو مظاهره به کېده هغه مظاهره ولې نه کېږي دا غریبانو کې ځان ننداره کړی دی او سړک ته نه لیکن داسې ده چې خلک سیاسي خلک چې کوم دی هغه دا غواړي چې عمران خان ته مکمل وشي او دی لکه یو کال د حکومت وکړي او خلکو ته څه ډیلیور کول دی غواړي د څه پروګرام چې پای کې موږ ته هغه مخنیوی د ونه کړی شي نو سیاسي خلکو چې کوم دی نو هغه په دې بنیاد باندې هغوی ځان ننداره کړی دی او هغه په دې انتظار کې دي چېرته دا قوم چې کوم ووټ ورکړی دی کوم توقعات دي د عمران خان د پروګرام نه نو چې دا خلک د څو پورې مطمئن کېږي په څه طریقه باندې نو په دې کې سیاسي قوتونه چې دي نو هغه په دې وخت کې لږ آرام دي او هغوی عمران خان له وخت ورکوي د حکومت ورکولو هغه هارډلز نه جوړوي کوم چې د ډېر کمزورې پوزیشن دی په موجوده وخت کې ځکه د عمران خان حکومت چې کوم دی نو هغه په څلورو ورونو باندې د هغه د قومي اسمبلۍ کې د هغه وزیر اعظم هغه انتخاب شوی دی چې په هغې کې د پیپل پارټۍ او جدا امیدوار ودرولی او متحده اپوزیشن جدا امیدوار وزیر اعظم هغه یو امیدوار هم ودرولی نو بیا هم د دې عمران خان چې کوم ووټ اخیستی و دا به د قیمتي وکاکام شي ریاض صاحب په موږ وګورو وزیر اعلی چې کوم دی زموږ سواتي خلکو سوات نه راشي هغه چې کوم سوات جوړ کړي دغې شي نه څه مطمئنېږي او یا د وزیر اعلی د کار کوي کوم چې وزیر دا دی چې زموږ د محمود خان په خپله ډېر ښه سړی دی لکه په پبلک ټي وي کې د خلکو ډېر عزت قدر دی خو حکومت د اډمنسټریټیو طرز چلول او هغې څه چې کوم کار او اختیار پکار وي هغه ما تاسو کوم چې هغه اختیار زموږ نشته بیا محمود خان
دی هغې ته د سوات یا د ملکن ډویژن چې د دې نه مخکې وزیر اعلی نه دی راغلی دلته ډېرې غټې مسلې دي د ډېر غټه ترقیاتي کارونو په حواله باندې ډېرې موافق دي دا کول غواړي زما خیال دا دی چې لکه محمود خان خپل یو کوشش کوي خو هر هغه کار په سوات کې کېږي په کومو کې چې د زورورو خپله دلچسپي او د هغو سهولتي او هغو هغه کارونه چې دي هغه به تکمیل ته رسي او چې کوم قومیز کارونه دي نو په هغې کې به هرډل ځي محمود خان ته خو د هغه که یو سیاسي ویژن لري او یو پوهه سړی چې دی دا کوشش کوي چې دلته کومې مسلې مخې ته راځي د هرې ادارې نه یا د هر چا نه او دی خپل قوم ته چې دی نه هغه خلک په ډاګه کوي دا کار کول غواړم خو ما ته په دې کې دا د مشکلات دي د دې خلکو نو دا قوم چې دی هغه د هرې سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي خو دا د په شا ولاړ دی د قوم د خلکو د ترقۍ لپاره هغه سیاسي اختلافات زموږ په خپل ځای خو دا د دې ټول اجتماعي حقوقو ګټه ده د دې مسایلو خبره ده نو په دې کې محمود خان وزیر اعلی صاحب لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې هغه د دې فایده واخلي او سوات بیا چې په هغې کې د ترقۍ ډېر مواقع دي دا چې دلته د سیاحت په حواله باندې چې کومه د دې پرایورټي ده چې هغه مخکې پاکستان ګورنمنټ دا علاقه نظر انداز کړې وه د دې سره سره زموږ د اوبو چې کوم پیداوار دی دلته د ډیمونو په لږ خرچه باندې په سوات کې د دې سیندونو به داسې طرز جوړ دي سټرکچرینګ د غرونو او د سیندونو چې په دې کې په ډېر کم قیمت باندې ډېر غټ غټ ډیمونه چې کوم دي د بجلۍ جوړېږي او ډېر ښه پیداوار چې کوم دی هغې نه حاصلېدی شي خو زما دا یقین دی چې په سوات کې یو دوه غټ ډیمونه جوړ کړی شي او دلته انډسټریل ایریا دا ډیکلیئر شي او خلکو ته فیسیلیټیز ورکړی شي نو د دې ملک نه علاوه د بهر ملکونو خلک هم راځي او دلته انویسټمنټ کوي چې دوی دلته په ارزان قیمت دې ته بجلي وایي او د هغې د پیداوار په سوات کې ډېر زیاتې مواقع دي نو دغه ټول ملک لپاره چې دی او د دې پښتنو سیمې لپاره به ډېر د ترقۍ یو سبب دی ریاست صاحب دا راته ووایي که د موجوده حکومت کې دا مهنګایي برقراري ده بېروزګاري وي او دا دودونه هم ډېر راځي او دغه هم ډېر راځي په دې مستقبل کې بیا د دې پارټۍ به څه کېږي یا هغه خو دا دی چې د خلکو خو د خلکو خپل ترجیحات هغه چې هر یو پارټۍ ته ووټ ورکوي نو هغه دا غواړي چې موږ په دې کې څه سهولیات راشي یا که د کرپشن په حواله باندې دوی کومه ناره لګوله او نورو خلکو د هغې حمایت وکړو دوی ته ووټ ورکړو خو په هغې کې موږ ګورو چې ډېر کمزورې پوزیشن دی په هغه حواله باندې د کرپشن په کنټرول کې او کرپشن مخکې که د دې په وخت کې کم شی د هغې خو دا شو دي ترقیاتي کارونه ونه کړه چې کله ترقیاتي کارونه کېږي یا نور داسې سکیمونه کېږي په هغې کې بیا د کرپشن د کنټرول بیا نو پته لګي چې څومره کرپشن کنټرول دا کم حالات چې روان دي که دا مخکې کم په دې طریقه باندې مخکې ته دا بېروزګاري او مهنګایي او نور داسې د دې سره چې کوم پروګرامونه شته نه او خلک هغې جوړ کړی دی هغه آوازونه یې لګولي دي نو مطلب چې یو کال بعد به د دې هغه تنظم چې کوم دی هغه به بیا شروع کېږي د دې ګراف چې کوم دی هغه به بیا وځي زموږ دا څیزونه ملي ورته نه دي ریاست صاحب په موږ کې ګورو چې پښتني ولسوالۍ کې دا یا او زموږ د په کومه بجلۍ باندې اقدار کېږي ولسوالۍ د خانه ده دغه بجلي بیا موږ ته ولې نه میلېږي موږ په دې شکور نظر انداز کوو موږ په سخت اوړي کې په پنجاب کې لاړ شو ګڼټه بجلي پر هغه خو داسې ده چې سوات نه خدای پاک چې کوم قدرتي وسایل ورکړي دي او کوم خپله ورکړې ده په دې کې بیا د انسان چې کوم د ترقیاتي کارونه دي دلته د هغې روډونه دي دلته بجلي ده دلته نور د ټوریزم په حواله باندې د هوټلز په حواله باندې د هغې انفراسټرکچر چې کوم دي هغه جوړول دي نو سوات چې کوم دی نو هغه همیشه په دې کې نظر انداز شوی دی چې دلته د حکومت د طرفه چې کوم اقدامات کوي نو هغه به کوي شي اوس تاسو ګورئ چې دا د سوات چې کوم روډ چکدره ټو کلام روډ چې کوم دا په درې فیز کې وو دا په یو ورځ باندې ټینډر شوی و د کلام پورې او دا درې ټیکدارانو چې دی دا غوښتل
نو دوه ټیکدارانو چې دی نو هغه خپل کار چې دی هغه کمپلیټ کړی دی بحرین نه پورې خو د بحرین نه په بره پورې چې کومه د سیاحت علاقه شروع کېږي نو هلته کې د اوسه پورې 2010 ته ګورئ تاسو 2019 ته ګورئ چې د اوسه پورې هلته هغه روټ چې کوم دی هغه نه کمپلیټ کېږي هغه په دې وجه نه کمپلیټ کېږي چې دا مطلب پنجاب دا غواړي چې مری چې دی دا د سیاحت سپاټ په پاکستان کې او خدای پاک دا خصوصیات او دا صلاحیتونه او دا ولا چې کومه دا هغه خیبر پختونخوا ته ورکړې ده هغه سوات ته ورکړې ده هغه نور د منکر ډیویژن کې مانسهره کې او هزاره ډیویژن کې دې دا ولا چې دا حکومت هغه طرف ته توجه نه ورکوي که دا د دې هغه غلط فهمي ده ځکه که دې د پاکستان ترقي غواړي نو چې په پاکستان کې کوم ځای کې دا صلاحیتونه شته لکه دې صوبه کې قدرتي وسایل دي معدنیات دي هغه به په هغه طریقه باندې رایسته غواړي او خلکو له هغو رایټ ورکول غواړي صوبې چې کومه ده د اټامي ترمیم نه وروسته دا اختیار لري چې هغه په دې کې په خپله باندې انویسټمنټ چې وکړي د بهر ملکونو سره هغه اګریمنټس وکړي دلته د تحریک انصاف حکومت چې کوم دی هغه بنګاله نه کنټرول کېږي او د بنګاله باس چې کوم دی هغه بیا د نورو خلکو په اشارو په لاس کې دی نو د دې سره هغه ازادي او خودمختاري نشته یو ریجن به یې کار نشي کولی نه د سوات زما په خیال چې یوازې د عربو د شیخانو ته د سیاحت په حواله باندې دلته دا علاقه ورته وښیي او راشي او ویني او دلته انویسټمنټ وکړي نو د نور دنیا په ضرورت هم پاتې کېږي ریاض صاحب دا ټول دې کوم عمل وکړي چې دا ارزو معمول راشي پوره پی ټی آی د مخکې چې کوم پنځه کاله حکومت په دې صوبه کې ووته او د هغې نه مخکې چې به عمران خان راته په ټي وي به ناست و هغو ته چې به کومې خبرې کولې نو د هغې نه به دا اندازه کېده چې د ده سره په ټیک ټاک صحیح پروګرام دی په هر دغه په حواله باندې د صحت په حواله د تعلیم په حواله د زراعت په حواله د انوایرمنټ په حواله باندې ټولو محکمو خو صرف دې ته حکومت چې کوم دی دا ډیلیور کول غواړي چې صرف حکومت میلاو شي نو په دې ټول څیزونو کې به دې ترقي وکړي خو کله چې هغو ته حکومت میلاو شو نو لاولي 2 کالو کې هپیا کې ناسته وه کمې خبرې چې کولې د هغې لپاره یې منصوبه‌بندیانې کولې او 2 کاله خو هغو هېڅ کار نه دی نو داسې په دې خبرو هغو خلک دوکه کړی اوس دې پېرې له هم د هغو دا صورتحال ځکه د 100 ورځو چې کوم هغوی پلان ورکړی و او هغې کې ما تاسو ته وکړئ چې هغه 100 ورځې د هغو پوره شوې د کارکردګۍ رزلټ کې بیا چرګ هغې وو نو اوس عمران خان له پکار دا دي تحریک انصاف له پکار دا دي چې دا ټولې سیاسي پارټۍ او د سیاسي پارټو هغه ټینکس خلک دا کېني د ځان سره ځان ته نږدې او ټول خلک واوري چې یاره ستاسو سره د دې ملک د ترقۍ لپاره څه پروګرام تاسو لرئ څه ویژن دی داسې د سوات په حواله باندې د دې صوبې په حواله باندې دې له پکار دا ده چې د سیاسي وابستګو نه بالاتر که دې مخلصي د دې قوم په ترقۍ کې دې د دې خلکو سره کېني او هغو ډېر ښه پروګرامونه وکړي او انشاءالله چې دا به په دې باندې به دې مخکې شي نور په دې کې که څه داسې قابلیت وی نو دې به د اوسه پورې راښولی دې کې نشته چې نشته کار دا چې د نورو خلکو سره کېني او مشاورت وایي ریاض صاحب فکر وکړم د یو پیښې د هغې د یو کوم چې کوم دې علاقې ته بالکل ضرورت شته او یو داسې اصل داسې یو څو شیزونه څه دي چې په دې کې خو دا کابل تحصیل او خیل تحصیل چې کوم دي د دې ټول ټرافیک په دې ایوب بریج باندې ګوري دا د کانجو باندې او دا هغه وجه تاسو مسلسل ګوري چې په دې کې په دې ټول ټرافیک چې دا جامي دا په دې وجه چې دا د سټیټ د ورځو چې دا کوم پلونه وو هغه دي د هغې نه وروسته بیا پاکستان سوات پاکستان کې شامل شوی دی یو پل بیا دلته نه لیدل شوی او آبادي چې ده هغه ډېره په تیزۍ باندې روانه بیا د کابل تحصیل خلک او د مټې تحصیل خلک دا خلک زیات چې کوم دي دا بهر دي د دې ټول دا بدن ذریعه د بهر ملکونو نو دا بیا مالدار هم دي مطلب ګاډي لري نور وسایل لري منګوره سټي چې کومه ده نو دا تقریبا چې د نیمې نه زیاته چې د کابل تحصیل خلکو اخیستې اوس دلته کې
د ټریفیک دا مسله چې کومه ده نو دا د دې لینک پل د ګورې سره چې دا د کابل سره یو پل انتهایي ضروري دی په دغه ایریا کې پروګرام د ټاپ ته د بدلون ته ورکړی شو یو دا د منګلور سره فضاګټ طرف ته ضروري دی او په دې باندې د نېشنل پارټۍ په وخت کې هم لکه خبرې شي یا د یو پل منظوري به کابل لا خپل کې سره کړې هم او بیا یې سرو په پته نه لګي چې څه وشو داسې تحریک انصاف هم لکه خپلې کوشش چې کوم دی کړی په دې موجوده وخت کې د دې مسالې نه زموږ وزیر اعلی صاحب چې هغه ښه په دې ځکه په دې روډ باندې هغه مصرف کوي هغه ټرافیک ګیري نو هغه هم په خپل ولي کې بلې اجلاس کې زما په خیال چې د دې دوه پورې خبره کړې وه او د اوسه پورې هغې باندې هېڅ عملي کار چې کوم دی هغه مونږ نه وینو ځکه دا داسې په ایمرجنسي باندې په دې کار کول چې دي هغه انتهایي ضروري دي د دې نه د ټول سواد ټرافیک چې دی هغه ته جام دی بیا د سیاحت چې کومې د علاقې دي دا کله په دې اخترو کې تاسو ګورئ او یا د 14 اګست چوټیانې چې شي یا داسې نورې چوټیانې راشي نو دا زما ټول مخکې دا روډ چې دی نو په دې کې بیا موږ پیاده وځو زه ګاډۍ بیا نه وباسم د 2-3 ورځې ځکه په دې کې دا ټرافیک دا ګاډي د دواړو طرفه داسې جام ولاړ دی دومره لوډ په دې روډ باندې دی نو دا د دې نکتخیل طرفی نه بلکې د دې هغه بنیادي شهري حقوق دي چې هغه دې ته د مضرب هغه لارې کولاو کړی شي داسې بیا دلته د غټ هسپتال چې کوم دی د هغې ضرورت دی په هغه سطح باندې بیا د دې کابل تحصیل چې کومه آبادي ده او د دې لپاره د بجلۍ په حواله باندې د بریک سټیشن کوم د مسلم لیګ نون حکومت هغه منظوري کړې ده ځمکه یې دا اوسه پورې نه راغستی شوې هغه ډېر ضروري دي په سوات کې بیا چې د زنانو دپاره د یونیورسټي چې کومه ده دا ډېره ضروري ده انجینرینګ یونیورسټي چې کوم ده دا په دې کې نشته په سوات کې او د سوات نور تعلیمي ادارې چې کوم کالجونه دي هغه په دې آبادۍ باندې دومره کم دي چې زمونږ د سوات د موجوده وخت کې 15,000 ټولټال چې کوم دي دا بهر په مختلفو یونیورسټو کې او په کالجونو کې سبقونه وایي او مخکې د سوات د سټیټ په وخت کې د دې سوات داسې صورتحال و چې د ټولې صوبې نه به خلک سوات ته تعلیم د حصول دپاره راتله دلته به دومره ښه کالجونه او سکولونه چې نور پاکستان کې نه نو موږ سوات چې کله په پاکستان کې شامل شوی نو موږ په هغې کې شاته تللي په نسبت دا چې موږ مخکې ترقي کړی ریاست وزیر تاسو کوم زموږ د پروفیسور سره مشابه د تشکیل وقتی نشي د حکومت په پاکستان کې چې کوم افغان مهاجرین د کوم دي د دې شي په ځل پښتونخوا ملي عوام پارټي چې کوم د دې په پیوړ کې ورته خو افغان مهاجرین چې کوم راغلي وو دا جنگ چې کوم دی په هغه وخت کې پاکستان دا جوړ کړی و او دې ته د دې په سر پیسې اخیستې دي چې ورته کیمپونه لګولي وي او د په هغه جنګ کې پاکستان چې دی نو هغه ځینو قوتونو چې کوم دي هغه اوس قادر فخر کوي چې هغه اسلامي جهاد کړی دا زموږ پښتانه وروڼه دي کوم چې د افغانستان نه راغلي وو دلته وو زموږ مسلمانان وروڼه دي زموږ یوه رشته ده موږ د هر هغه انساني بنیادونو باندې د هغو ټولنو حمایت او مرسته کوو په هره مسله کې چې کوم د انټرنیشنل قوانینو تحت د هغو حقوق جوړي دغې افغانان چې کوم دلته دي موجود دي نو د هغې نه پاکستان ته ډېره زیاته ګټه پیدا ده او دا پیدا چې کومه ده دا دې وکاتل چې په کله یو 2 کاله مخکې چې په افغانانو باندې دلته په کاروبار باندې پابندي ولګوله یا دا و چې هغه د ملک وځي نو دلته یکدم چې کوم دی نو دا کاروبارونه ودرېده او د دې پراپرټي ویلیو چې ده نو دا هم راوغورځېده نو بیا خو د دې صوبې زیات افغان وروڼه چې کوم دي دا خو لاړه واپس خو په پنجاب کې هغه خلکو غټ غټ کاروبارونه او کارخانې او ډېر انویسټمنټ هغو کړی دی او ډېر ټیکسونه ورکوي نو په پنجاب کې بیا دا لیدلي چې ادارې په هغه غټو غټو خلکو په هغه سرمایهدارو پسې لاړو او چې تاسو به نه ځئ او هغه خلک د اوسه پورې په پنجاب کې هغه موجود دي دا خپل کاروبارونه کوي او هغوی هغې هلته رکاو کړو ځکه هغوی پوهېدل چې د دې نه خو زموږ ډېر غټ نقصان چې کوم دی دا زموږ وشو نو په دې کې دا زمونږ د افغانستان زمونږ ګاونډ ملک دی
او د زراعت په حواله باندې د هغوی زیات څیزونه موږ استعمالوو، موږ زیات څیزونه د هغوی استعمالوو. د کارخانو په حواله باندې چې کوم پروډکشن دی د پاکستان دا په افغانستان کې ډېر په غټ مقدار باندې استعمالېږي او ډېر آمدن چې دی د ملک ته راځي. نو پکار دا ده چې دوی دا خپل روابط چې دي دا مضبوط کړي د هغو سره په نسبت د دې چېرې دوی په دې باندې پابندیانې لګوي او دا په تورخم باډر باندې په چمن باندې په نورو باندې وخت په وخت داسې مشکلات جوړوي چې په هغې کې د هغه خلکو هغه نقصانات چې کوم دي نه کېږي، د هغو فروټ خرابېږي، د هغو نور چې کومه اجناس دي هغه خرابېږي. که د اوس د انډیا سره د هغو چې کومه معاهده وکړه او په چابهار باندې په ایران په باډر باندې په هغې باندې هغه په خپله سپلای کېږي، نو د دې په پاکستان ته څومره نقصان چې دی مالي طور ورسېږي. रियाज से वो PTI एक पंचायती इंतखाबात के पख्तूनख्वा में लेवल मुख्तलिफ को बना और बल पोजीशन पर से ये ټول داسې ده چې دا خو پاکستان خو یو جمهوري ملک دی او په دې ملک کې بیا موږ هغه جمهوریت خو په دې کې شته او که نشته عملي طور باندې خو د پاکستان په آیین کې چې کوم ډیکلیر دی په هغې باندې موږ دا پښتانه باندې لیکلي چې دا ښه دی او که بد دی خو چې دا بنیادي شرعي حقوق په دې آیین کې د پاکستان جمهوري او کوم پارلیمنٹ دی په دې کې آزاد او خودمختاره یا بدلیتي نظام دی په دې کې پښتونخوا کمیونسټ پارټي په دې باندې یقین ساتي او په دې وجې هغه په دې الیکشنو کې حصه اخلي صوبایي قومي اسمبلۍ الیکشنو کې باندې په بلدیاتو کې هم اخلي او روان چې کومې الیکشن کېږي نو په هغې کې هم پښتونخوا کمیونسټ پارټي به خپله د الیکشن کې حصه اخلي او نور په قوم باندې منحصره ده چې هغه څوک وکړي او چا له ووټ ورکوي نو موږ د هغو د رایې احترام کوو کوم خلک چې منتخب شي چا موږ ورکوو. ډېره مهرباني ریاست. कुमकुम हेयर ऑयल प्लास्टॉनिक सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सियाह और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है। खसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर और पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है। हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है।